जो है वो ये है कि एक नंबर हम जो नज़र हो चुके हैं वो सियासत के नज़र हो चुके हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर सियासत का नज़र हम हो चुके हैं और हमारे साथ ये मुकाबला करना चाहते हैं पंजाब के साथ, तो हमें बस पंजाब की तरह फैसिलिटीज़ तो दे दे। उधर गैस मिलता है, यहाँ पे गैस नहीं है, बिल्कुल काम के टाइम पे गैस चाहिए, हम उस वजह से LPG यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसने सिर्फ आटे के साथ इन्हें एक किस्म के हमें मुसलिक किया कि यार तनूर पे सिर्फ आटा पकता है, आटा नहीं पकता जी। आप लोग भी आ जाएँ ऑन कैमरा, हम आप लोग के साथ प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल करके देख ले, सिर्फ आटा नहीं है, आटे के साथ जो मुंसलिक चीज़ें हैं वो भी ज़रा नोट कर ले। आज से 10 साल पहले जो सोडा का बैग मिलता था वो 1400 में बिक रहा था, आज उसका कीमत है 3200। लुगड़ी का वजन जो था एक मन का 400-450 तक वो एक मन मिल रहा था, आज जी उसका कीमत है 1100। LPG जो था वो 1300-1400 में मिल रहा था, आज उसका वजन रेट है तकरीबन 3800-4000 तक। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम चीज़ों को नोट करके तब जाके एक नामा निकाल दें। दूसरा हमारा जो मेन मुतालिबा है तो ये है जी कि आप लोग सिर्फ पेशावर में एक यूनियन के साथ मिलकर, जो आटा डीलर है उनके साथ मिलकर प्रैक्टिकल न करवाएं, आप सूबाई कैबिनेट को बुलाएं, उसके साथ प्रैक्टिकल करवा दें। प्रैक्टिकल के बाद जो नामा होगा वो सबके लिए हम बिल्कुल हमारे लिए काबिल कबूल होगा। बिल्कुल دا وضع موجود ہے पेशावर प्रेस क्लब की او د پښتونخوا نمبای اسوسییشن صوبایي کابینټ راغلی او غټ پریس کانفرنس یو په تفصیلی هغه دا هم وي چې حکومت کم د ځانه د نقنامې شو کوي، مونږ هغه نه منو، هغه مسترد کو او د کم وخت سره چې کم وړه دي یا زمونږ د ګیس مسایل دي یا د LPG مسایل دي یا د نور مسایل دي ګڼ شمېر یا د دکانونو کرایانې دي، د هغې حوالې سره د مونږ فیسیلیټیز راکړي نو بیا به مونږ د دې سره کینو مذاکرات وکړو. دا وخت زمونږ سره د خیبر پښتونخوا نمبای اسوسییشن صوبایي صدر اقبال پیندخیل موجود دی، سره خبرې کوو. اقبال صاحب مین مطالبات څه دي او تاسو تعداد څومره دی په دې پښتونخوا کې د نمبایانو، او که چېرې تاسو دا کاروبار پرېږدئ یا هړتال وکړئ نو څونه خلک بېروزګاره کېدی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا که نعبد و یا که نستعین. ډېر شکریا ستاسو د میډیا د ټیم ادا کوم. زمونږ خو په صوبه خیبر پښتونخوا کې تعداد چې کم دی د ننبای اسوسییشن نو رجسټرډ دکانونه چې زمونږ دي نو دا د 35 نه واله د 37000 پورې موږ سره ننبایان دکانداران دي. نو په هر دکان کې چې کوم دی غټ واړه یاد کې نو داسې پکې 10 کسان هم نفر، داسې پکې 15 شپږ، نو چې موږ په بیسیکلی د 7 کسانو سوچ کړی دی نو دا د 2,60,000 کسانو موږ سره الیټ دي په غونډه صوبه خیبر پښتونخوا کې. لکه داسې به یو ښه میجارټي حکومت هم نه ورکړي، نه به بل چا ورکړي، خو لکه دا چې کوم دی موږ سره تعداد کم از کم د 2,60,000 د موږ سره ایبو تعداد دی. مطالبات زموږ دا دي چې دوی کلم دا څلورم نوټیفیکیشن دی چې کوي نو دا یک طرفه کوي، دا غیر آئینی کوي، دا غیر قانوني کوي. دا نوټیفیکیشن چې کوم دی نو دا خو مونږ په دې وجه نه منو چې تاسو سره زمونږ کومه د رمضان پسې فورا اختر پسې فورا زمونږ کومه خبره اتره وشوه، کوم میټینګ وشو نو تاسو وی حکومت وی چېرې دا وړه اردانېږي، نو په دغه بیس دوی سره مونږ ومنله. نو چې کله هغه وړه اردان شو لکه نن مړه په 8,000 روپۍ دي، پین په 8,000 روپۍ دي، نو چې کم از کم مړه په 8,000 روپۍ دي نو د دې فیصله مونږ سره شوې ده، لکه دوباره فیصله مونږ سره بیا نه ده پکار. لکه اوس تاسو په یو مزدور تاسو کو وګورئ، مزدور نن سبا چې کوم دي زموږ په دکانونو کې 2,000 روپۍ مزدور لري، بیا چې کوم دي دویم کس پسې دي نو هغه 1600 لري، دریم کس چې کوم دي نو هغه بیا چې کیبینټ دي نو هغه 1400 روپۍ لري. لکه د مزدور دي داسې ګیس، تاسو ګیس ته وګورئ، ګیس نن 8 بجې تللی دی او 12 بجې دا دی راغی، 12 بجې راغلی دی ګیس. بیا چې کوم دی د ماښامې تاسو وګورئ، د ماښامې چې کله زموږ د کار ټیم موږ ته ګیس موږ LPG استعمالو، لکه موږ ډبل خرچې کوو، موږ ګیس هم استعمالو او موږ LPG هم استعمالو، نو موږ باندې ډبل خرچې دي. نو چې دا ونه منل شو نو موږ تاسو ته مخکې ویلي دي چې زموږ بلې عمل دی چې موږ به د احتجاج شکل اختیارو او کیبینټ به کینی ان شاء الله تعالی چې زر تر زر موږ تاسو ته د صوبې د هړتال اعلان وکړو او د سیم هاوس مخکې ته موږ ناست وکړو. هم وکړی شي او یوازې زموږ د وړو د ارزانېدو خبره نه ده، ځکه چې زموږ سره مزدور هم ریلیټډ دی، زموږ ګیس هم دی، ګیس نه وي د هغې په ځای موږ LPG استعمالو. LPG هم چې تقریبا سوچو کې 4,3500 روپۍ باندې ګیس دی چې کم سلنډر موږ په هفته کې خامخا یو استعمالو. نو که دا تاسو وګورئ نو په 15-20 هزار روپۍ موږ د میاشتې LPG استعمالو، د هغې سره موږ د سیو ګیس بلونه هم د 30-35 هزار استعمالو. نو مطلب دا چې موږ د میاشتې صرف د ګیس خرچه کو په تنور واچو نو 60-70 هزار روپۍ زموږ د تنور د ګیس خرچه دي. داسې زموږ د مزدوران واچوئ په هر دکان کې د دې وینا دا ده چې 3 مزدوران وي، یو مزدور له موږ د 1,500 روپۍ ورکوو، هغې سره د ټیم لس روټۍ موړي، لکه د ورځې 60 روټۍ موړي 500 روپو هغې روټۍ ځي. که دغه خرچه موږ د مزدورانو وګورو نو دا زموږ د 1,00,000 روپو نه دغه هم بره کېږي. داسې زموږ نور مسایل دي، زموږ د دکان کرایه ده هغه هم په موږ باندې که 5,000 و هغه 10,000 شوي، که 10,000 و هغه 15,000 شوي ده. نو حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ د نورو مسایلو ته دې هم وګوري او د هغې مطابق دې کښېني موږ سره د یو پریکټیکل وکړي او یو نښتې راوباسي، موږ ورسره هر څه منو. او که دا خبرې زموږ سره ونه منلې نو موږ هړتال طرف ته هم ځو او موږ های کورټ طرف ته هم ځو.